बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द नख मानसरा زیم لحاظ علی تاسو ته پته ده چې دی وخت کې په خیبر پختونخوا کې مختلفې سیاسي هلې ځلې روانې دي. د امنیت د صورتحال په اړه مختلف غونډې هم کیږي، خو په دغه غونډو کې د هفتې په ورځ یا د خیلي په ورځ د 400 په غنی خان روډ باندې پښتون قومي د جرګې انعقاد وشو. په دې جرګه کې په بنیادي توګه د افغانستان د امنیت په اړه د پاکستان د حکومت او د نړۍ د مختلفو ملکونو نه غوښتنې وکړې شوې. د دې جرګې انعقاد کوم چې د پښتون قومي جرګې په نوم شوی په هغې کې د حکمران پاکستان تحریک انصاف نه علاوه نور ټولو سیاسي ګوندونو شرکت کړی. دې جرګه کې په بنیادي توګه چې کومه لومړی دعوه شوې وه او د دې مشترکه چې کومه اعلامیه ده هغې کې دا ویلي شوي چې د افغانستان دې وخت کې کوم منتخب حکومت دی هغې ته تحفظ ورکول په آئیني توګه د دنیا د ټولو ملکونو خصوصا د ګاونډي هیوادونو ضروري د هغوی بنیادي ذمهواري ده او پښتانه به د افغانستان د دې حکومت چې په زور بدلیږي د هغې به مخالفت کولی شي. دویمه نکته دا وه چې دې وخت کې په چا هم په پښتون حمله وکړله نو هغه په ټول قام د پښتون حمله تصور کیږي. ورسره داسې نورې 9 نقطو باندې مشترکه اعلامیه جاري کړې شوې وه. موږ سره د دې جرګې انعقاد کوونکي د مزدور کسان پارټۍ مشر افضل خان خاموش صاحب موږ سره په لاین دی، هغوی سره به خبرې کوو. افضل خاموش صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی مننه. افضل خاموش صاحب جرګه تاسو راوغوښتله او د دې جرګې 9 نقطې دي. په 9 نقطو کې چې کومه بنیادي مطالبه ده نو ټولې د افغانستان متعلق دي. سوال دی کې دا کیږي چې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې اړې غړې دی او الته د طالبانو را پاسېدل دي، دا جرګه څومره حده پورې مثبته یا په حالاتو اثر انداز کیدی شي؟ ډېره مننه ریاض خان. اصل مسله دا ده چې چېرته کې اور ولګېږي نو ولس د ګاونډ لاره دی که څوک یې نو د هغې د مړه کېدو کوشش کوي. د امریکایانو افغانستان ته راتګ دا د پرامن افغانستان دپاره نه، د امریکایانو او د ټولو نړۍ چې څه وسایل وو هغه افغانستان ته چې راوړلی شو د دې هرګز مطلب دا نه و چې د افغان ولس ته دې امن راوړي، ریلیف دې وله ورکړي، د ژوند بنیادي ضرورتونه دې وله پوره کړي، بلکې د بده مرغه د نړۍ د ملکونو یو خپله پالیسي هر چاته او خاص کر د یورپ ملکونه هغوی د ټولې دنیا نه د خپلې خاورې او د خپل ولس د سوکالۍ او د ګټې ګامونه چې کوم دی اخلي. همدغه ګامونو کې یو ګام دا هم چې اول روسان د افغانستان حکومت راوغوښتله او د دوی ورسره د منډهې یا د دنیا د وسایلو په لوټ مار باندې جګړه شروع شوله. نو همدې امریکایانو په واشنګټن کې به آیاتونه په پښتو ترجمه کې سازوله او پاکستان ته به رالیږله او مذهبي جماعتونه چې کوم دی هغې خپل لاس کې اخیستي او هغې ته مجاهدینو نوم ورکړه. مړی پکې څو کړه پښتانه یې ورپکې مړه کړه ده، کونډې پکې څو کړه دي پښتنې یې ورپکې کونډې کړه دي، ماشومان پښتانه بچي چې کوم دی نو هغې ورپکې یتیمان کړه ده. د روس د تګ نه پس چې کم خلک دوی خوښ کړی و، کم خلکو له دوی مرسته ورکړې وه، کم خلکو دپاره دوی ډېر خلک ولس همد هغې ګاونډیان د هغوی رشته دار وژلي وو، هغه په اقتدار کې راوستله، بیا شاید هغوی نور پرمختګ غوښته، دغه لږ ځای کې د هغوی ته سکون نه میلاوېده، هغوی ویل چې موږ د نور ملکونو همدغه شانتي په خپله قبضه کې راولو او د دوی د وسه بیا نه وه چې هغې کنټرول کړی وی. بل طرف ته لحاظ خان که وګورو نو هره دنیا کې هر ملک وایي چې زه دې په منډهې باندې قبضه واچوم، زه دې ټوله دنیا د خپل دسترس لاندې راولم، زه دې د ټولې دنیا وسایل چې کوم دی نو په دې باندې قبضه وکړم. د دې خاطره هغوی داسې خلک د ځانه وړاندې کې ملکونو ته ولیږي چې خپل ورتګ هلته کې جسټیفای کړي چې او زما دلته کې د راتګ ضرورت دی. نو د 9/11 لوبه چې کوم دی هغه سازه کړلی شوله، دا زه اوس هم هرګز نه منم چې دا د افغانستان طالب چې کوم دی جاز اوچت کړی او هلته کې ټاور چې کوم دی دا ایښتلی و، بلکې دا د یهودي تجارو د یهودي ملټي نیشنلز کمپنو یو سازش و
چې دوی دلته کې رانه وځي او د وست ایشیا ملکونو په وسایل وګرمول او را رسول خلک او پکې بلکړه د سی او پلس او بلکړه او هغه خپل نازک نیازبین خلک چې دوی راوسته اغي په خاطر د اغي د جنگ کولو د لاسه ټول افغانستان تباہ او برباد انفراستراکچر چې څومره وغه تباہ او برباد کړل او به په یو نیمه نور باندې رااله خاموش دغه حالات خو ما په خیال چانه هم پټ ندي چې دار حالل د پښتون قومي جرګې چې کوم غختنی دي کوم نه نقطې چې دي په اخر کې تاسو یو نقطه لیکي او پاره کې دا لیکي چې د افغانستان د موجوده حالاتو ذمہوار د امریکا او دغه اتحادیان دي تاسو چې دا جرګه اوس کوي د امریکای سره خو د طالبانو د مذاکراتو 2.5 کال وشو په هغه وخت کې تاسو داسې جرګې ولې نه کولې چې په هغه وخت کې تاسو کړی چې تک لوزي ته زمونږ د پښتنو سره سکه د بده مرغه موږ پښتانه خو هم دونه اډوانس نه یو دومره تعلیم دونه ایجوکیټډ نه یو اوس چې کوم نوې نسل راوچتېږي هغه البته ایجوکیټډ دي دا ډومبه جرګه چې کوم دا په لسم مارچ د 2000 شلم په باچا خان مرکز کې وشو دا د باندې باسو شو د باندې مباحثه وشولې د باندې د پښتون څومره کې پارټیان دي هغه یو پلیټ فارم تر راټولولو یو وشنو کاتی یو ایجنډا چې کوم نن هغه منظور کړل شو او دوی ملان ورپسې سمدستي زما په ځای باندې د جرګې وشو چې کوم د بعضي حالات په وجه باندې تر اوسه پورې هغه راوډ کړل شو نو دا جرګه په اوس یو بالکل یو منظم طریقه باندې مخ دی باندې دا جرګه به اوس څوک رکاولې هم نشي ځکه چې دا فیصله وشوله اوس چې د اړ پارټي نه به یو کسلو او هغه به کمیټي جرګه هغه ته ویل کېږي هغه به فیصله کوي اوس دا خپل ټول مشران چې کوم دي نو هغه په خپل خوخه باندې دا با اختیار کمیټي او د پښتنو د مستقبل د پښتنو د وجنې د افغانستان کې چې دا کوم اور بل دی فساد شروع دی د جهاد د نبل سری د دې څنګه مخنیوي وکړي نو د هفته کې ان شاء الله دنه دا کمیټه لیست په تیار شي او موږ افضل خاموش صاحب تاسو لومبۍ جرګه چې څنګه تاسو ویلې باچا خان مرکز کې شوه دا غي کومه یو نقطه منلې شوې ده چې تاسو په دویمه جرګه کې د افغانستان ته موغتي داګه هغه کې الریډي افغانستان وا هغه کې په یوشتو نقاطو کې چې په افغانستان کې چې کوم دولت جوړ شوی حکومت ته انو د ټولي نړۍ د ملکونو باندې دا فرض سازيږي چې داګه تحفظ وکړي په یو کس په زور باندې هغه نشي نو د سره جنگ حل کیږي نه بلکې بیا که دوی راشي بل قوت برا سازيږي پیدا کیږي با او هغه به دغه شان جنگ شروع کوي نو دا جنگ به په دغه پاتې کیږي نه دا گاونډي هوادونو تمزید قسم چې تاسو وکړل پاکستان کې تیر شوی دور کې چې کوم د دریو سو کارډ یا نام نهاد اپریشنونو په وجه باندې هم پکې خلک پوښتنه نو خو پکې هغه طالبان ختم شو نو پکې دغه تنظیمونه ختم شو بلکې اوس پاکستان کې واپس هغه تنظیمونه چې کوم دي اثر نو جوړيږي څومره چې جلسې دي دغه لپاره هغه اثر نو تنظیمونه اساس کړل او اعلان کړی دی چې د جلسو د خاور نه به موږ د پاکستان فوج وباسو او دلته موږ یو اسلامي امارات چې کوم دي اساسو کدا جنگ دلته ختمېدلې نو ابا یو بیل خبره وي خدای جنگ به ختميږي نه دا د یو ملک نه بل ملک ته د بل ملک نه بل ملک ته دا به دستور رواني نو هغه کې هم د افغانستان په باره کې او دې کې هم چې کوم دا و جرګه وشوړه نو دا یو د جرګه په یو د حالاتو کې وشوړه چې امریکا وایي چې اوس زما ضرورت دلته کې نور نشته دي او مال قاعده ته شکست ورکو او لاړ د افغانستاني دراتون کې نیمه صدای په یو بل جنگ کې اخته کړل نو دا حالات اوس موږ باندې هم تنګتیا سازي شوی دي او څومره چې قوم پرس سیکولر او لیبرل جماعتونه دي هغه اوس دې سوچ باندې مجبور دي چې موږ یو پلیټ فارم ته راشو نو دې ضرورت ډیر زیات اوس خاموش صاحب چې کوم جرګه کې کسان ناستو تاسو سره جماعت اسلامي صابر حسین ناستو دا هغه صابر حسین نه چې په خپل په افغانستان کې جنگېدل تاسو سره پیپل پارټي همایون خان ناستو دا هغه همایون خان د پیپل پارټي دی کوم چې د وخت کې طالبان حکومت تسلیم کړی شوی چې داسې قسمه جماعتونه د نور جماعتونو عوامي نېشنل پارټي هم په تیر وختونو کې د روس سره قریبي تعلق آیا هغه زاړه غلطو کدا اوس بسئی زه به دا وایم چې هغه یو سپینګری ته چا ویلی ول خلک سل کاله عمر درکې هغه ول لکه سرل ډغری بخورما نو بیا به سل کاله تیروما نو دې خلکو ډغری وخوړلې دا نه دګری چې دوی ماضی چې کوم غو هغه ټیک ټاک او یو څو بل څو اوس اور بیا واپس د دوی کورونو ته روان دي
تیر شوي دور کې همایون چې د کوم جلسې سره هغه حالات ولیدل چې که امن نه نو دوی نه سیاست کولای شي نه په کور کې ژوند تیرولای شي بل دا چې اوس یوت چې کوم دی ځوان کول تعلیم یافته د پښتنو هغه اوس فیسبوک د لارې د سوشل میډیا د لارې د ډیرو د سيزونو نه خبريږي چې مشرانو کومې غلطۍ کړې وي په خاصو اوس دي نو موږ دا تمه لرو دا امید لرو چې اوس کوم کمیټي ساجيږي نو دا با کدا خلک داغه کمیټې په خبره باندې نه دي نو د سیاست نه بلاسین دي نو د پښتون په نوم به څوک سیاست کوي نو د بل څه په نوم باندې سیاست کوي نو ان شاء الله د اخري موقع د دوی ته او د تمه دي لرو چې دوی یو پلیټ فارم تر خاموش صاحب تاسو سره چې کوم سیاسي جماعتونو د عوامي نېشنل پارټي په قومي اسمبلی کې یو منیر د جماعت اسلامي یو منیر د مسلم لیگ صدا سي دلچسپي نخکاری د پیپل پارټي هم دلچسپي نه چې کمیډي د همایون خان ذاتی خود زرداری صاحب دلچسپي نه نوري دي په داسې حالاتو کې دغه مقتدره حلقې کومې چې د افغانستان متعلق ستاسو په خیال فیصلې کوي ستاسو د आवाज به څنګه اوري چې موږ نه پنهغه ولست بزو لیډران چې کوم دی نو خدای کبد دی اغي ته نه بلکې داغي سره وصلا ضرور کو او داغي आवाज او د دې موقع په مناسبت باندې موږ ولست بدا وایو چې تاسو را پاسې گئی دا مسله ستاسو د ځکه چې په بازارونو کې په یو ځای بل ځای کې دماکي شروع کیږي بل څه کیږي داخله خو به په بل ځای کې ناشتي زما او ستا بچي اور په کیمري او زمونږ د تمه ده چې کله مول سره پاسې دلې دي نو دینه ګرانی او سخت کشاري چې کوم دي نو هغه بیا حل کړی دي نو موږ نه پنیغه دی ولا ولست روانیو د دې یو غټه خبره بل کم کې دي شي چې په پښتونخوا کې د افضل خاموش باندې کې په وینا باندې دي دونه پاټې راځي دوی سره اوس یره ده چې دا شی ولست تلې دي ولست ښکارا شوی دی اوس څوک د دې غږ نه ځان رسته کولای شي او د دې قابلینا ځان خپل سب چې کوم دی را بیرولای شي خاموش صاحب اخیری پښتنه دا ودا د افغانستان په حق لا تاسو کنسرنز دي د ټولو سیاسي جماعتونو پښتنو خو عام خلک یو بل پښتنه کوي کله چې زمنګ باندې سخت وي منګ دلته بمونه د خیبر بازار دماکه کېده د پیپل باندې دماکه کېدله په افغانستان کې موږ له چالتا آل پارټیز کانفرنس کړو چا قومي جرګه را بللې و اصل مسله دا ده چې دا جراثیم چې کوم دی دا د کم طرف را روان دي د کې د چا برخه ده د دې په خرڅولو کې د دې په ډیولپ کولو کې د دې په عام انسان ته انجکټډ کولو کې خلک اوس په دې باندې پوه دي صاحب افغانستان یو خسته پرامن ملک الته کې دا بدامني الته کې دا خارونو تبا کېده د دیرو آباد ده دا کم ځای نه شروع شوی دي د دې کې چیرته کې زمنګ لاس نه وي په دې کې د امریکای لاس نه وي په دې کې د یورپی ملکونو لاس نه وي په دې کې اړې نه ورکول کېدل هر سہولت ورته نه ورکول کېدل نو دا قسمه بدګماني بنئ یو بل خبره پډاګه کوم چې زمنګ مینا منګ امن د افغان حکمران او د پاکستان حکمران د لپاره نه و منګ امن غواړو د ولست لپاره منګ امن غواړو د خواریکه خلست لپاره منګ امن غواړو د امن خوخونکو خلکو د لپاره او موږ چې امن دی په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې دی په پاکستان کې دی کوم ځای کې بدامني راځي نو موږ ته متاثر کیږو نو موږ د چاته حکمران ته دانو ګورو نه دا وایو چې په افغانستان کې دا طرز حکومتي په افغانستان کې د پلان کې بادشاہي دا دی نه موږ وایو چې د ولست نه تاسو موږ وایو چې جمهور چې کوم دی هغه دی نو وجلې کیږي موږ وایو چې جمهوریت چیرته امید کوم د ځان لپاره خو چې د افغانستان لپاره خو ډېر زیاته مهرباني افضل خاموش صاحب تاسو د قومي جرګې انعقاد ته مهرباني افضل خاموش صاحب کوم چې د هغه جرګې چې کوم د هفتې یا د خیلی په ورځ باندې په 4 ساده کې شو ټولو سیاسي جماعتونو سیوا د تحریک انصاف نه هغه کې ګډون کړی وو د هغې مشترکه اعلامیه څنګه باندې چې هغې باندې موږ تپوس وکړو په دې باندې به نور هم رایې اخلو د متعلقه خو د وخت کې اخلو یو وړه شان دمه ویلکم بیک ټو د شو پښتون قومي جرګه د هفتې په ورځ په 4 ساده کې شوې وه بنیادي د هغې نقطې چې کومې وي هغه دا وي چې په افغانستان کې به منتخب حکومت ته تحفظ ورکړی کیږي او د دنیا د ټولو ملکونو دا فرض دی چې دغه حکومت تحفظ یقیني کړي په پښتون باندې به حمله په ټول پښتون قوم باندې حمله ګڼلی کیږي د افغانستان ګاونډي ملکونه دي د مداخلت مذمت وکړي او د هغې مذمت دا جرګه هم کوي
د پاکستان سیاسي جماعتونه به د افغانستان په هکله په یو سفر راوستل کېږي چېرته هم چې د افغانستان په ضد ټریننګ کیمپونه دي د هغې به مخالفت کوو ټولو سیاسي جماعتونه به په مختلفو ضلعو کې د امن ریلیو انعقاد کوي او دا جرګه په افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی ته فساد وي سیاسي صورتحال د دې سره موږ سره ممتاز بنگش صاحب سینئر صحافي دی تجزیه کار دی د واقع موږ سره په لاین دی بنگش صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه دی بنگش صاحب دا کوم پښتون قومي جرګه شوې وه تاسو څه ګڼئ د دې دومره زور شته دی چې دا کوم خلک چې فیصله کوي په هغوی باندې اثر انداز کیدی شي جلیا صاحب جرګې کې چې کم پوینټس دي دا یو څو خو پکې ډېر اهم دي او زما په خیال ټول خلک دې سره متفق کیدی شي خو مسله پکې دا ده ټولو نه غټ کوېسچن دا دی چې آیا د دې جرګې اواز به دومره زورور وي چې دا په ټولو ملکونو او خاص کر هغه ملکونه چې هغې ډایرکټلی دې سره دې مسلې سره سره تعلق دی هغه د دې اواز هغې ته ورسي او نه صرف ورسي بلکې هغې په دې باندې دا مجبوره کړي چې د دې د خبرې د دې د مطالبات چې کوم دي هغه دا ومني صرف دا نه بلکې کومه د افغانستان خبرو کو زما په خیال د جرګه کې چې کم دي نکات پیش کړی دي او مقررینو چې کم تقریرونه کړی دي او هغې نه پس بیا د یو لیډر چې کم بیانونه راغلي دي هغې نه خدا ظاهریږي چې دا جرګه نه بلکې د یو سایډډ ون سایډډ یو کوشش وو اگر چې ډېر ښه کوشش شوی دی خو کدی کې داسې و چې کم دوه فریقین دي په افغانستان کې چې د هغې د دواړو نمایندګي که فرض کې نشوه کېدی ټیک دی کې پکار دی چې سټیک هولډرز هم په هغې کې مدعو شوي وو خو که هغه ممکن نه و نو کم از کم دا هغه کړی و چې د هغې چې کوم نقطه نظر دی هغه هم په دې کې شامل شوی و ځکه چې د امریکې چې کله دلته مذاکرات کول نو هغه قوتونه چې هغې ته تر ننه پورې هغې دهشتګرد وې هغې د مذاکراتو په ټیبل باندې کېنولو او اوس هغه تنظیمونه مقلدم تنظیمونه پاتې نه شو یو خو پکې دا خبره بله خبره پکې دا ده ریاست چې دې جرګه کې ډېر ښه خلک وو او ډېر دانشور خلک وو او یو شی چې ما پکې نوٹ کو هغه دا دی چې سوا د آفتاب شیرپاو نه سنټر لیډرشپ هغې کې میسنګ و چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغې خبره زه کوم بالکل یو خو پکې دا هغه دی پکار دا دومره اهم جرګه وه او دا څه فرسټ ټایم هم نه وه زما په خیال دغه شان یو جرګه په 2020 مارچ 2020 کې شوې وه اگر چې د هغې یو څو څیزونه یو څو پوینټس چې کوم دي هغه د هغې هم ډېر اهم وو خو هغه پوینټس باندې تر اوسه نه څه غور وکړی شو نه دا سیاسي ګوندونه او د هغه جرګې د مارچ 2020 کې چې کومه شوې وه هغې نه بیا د هغه پوینټ چې کوم هغه مطالبات چې کوم هغه اعلامیه چې کومه وه نه په هغې باندې عمل درآمد شو نه په هغې کې څه پیشرفت شو او نه سوای دی نه چې دې جرګې کې وایي چې هغه نکات چې کوم زما په خیال غالبا هغه څه د 21 نکاتو اعلامیه وه د هغې توثیق ضرور کړی دی خو هغې کې هغه نه دی کړی بله خبره پکې دا ده چې که فرض کړه دغه جرګه یو لاین اف ایکشن جوړوي چې هغه په دې کې ماته نه ښکاري هېڅ لاین اف ایکشن نشته دا داسې ده چې یو انیشل یو قدم دی ښه قدم دی خو که فرض کړه دوی یو د فایر باندې خبره لکه دوی کړې ده که فایر باندې دپاره د هغې موډ اف ایکشن به څه وي که فرض کړه دوی هغه لاین اف ایکشن د هغې لپاره جوړ کړو نو د دوی څوک په چا سره خبره کوي اول خبره خو دا ده لکه جرګه چې کومه وي په پښتنو کې نو هغې کې فریقین موجود وي چې هغه د هغې ضمانت ورکړي چې که فرض کړه دغه جرګې څه فیصله ورکړه مونږ واک اختیار هغې ته ورکړی دی دا به مونږ به خپلو تنظیمونو ته خپلو حکومتونو ته به ځو او دغه به ورته وایو چې بهی دغه د جرګې فیصله ده او دې باندې مونږ مذاکرات کول غواړو یا دا مونږ منو یا نه منو اول خبره خو دا ده ځکه چې دا د عملي اقداماتو نه ډېره لرې ده او اوس افغانستان کې چې کوم حالات دي هغه فوري طور باندې حل طلب دي جی تاسو چې دا کوم حالات ویلې د دې جرګې چې څومره د 9 نقطې دي 9 واړه د افغانستان په هکله دي دې نه مخکې چې تاسو کوم د مارچ 2020 د باچا خان مرکز د جرګې هغه نکات چې یاد کړو چې د هغې توثیق شوی و په هغې باندې هم داسې نه ښکاري چې څه عمل درآمد شوي هغه حق شان روان دی تاسو د دې خبرې هم وضاحت وکړه چې دې کې فریقین هم نه آیا دې جرګه کې دوه جماعتونه دې وخت کې داسې دي چې په پښتو کې ورته موږ وایي ښکرې د یو بل سره لګي دي یو د جی واي بل د عوامي نیشنل پارټي تاسو څه ګڼئ د افغانستان په هکله د دواړو نظریې کې د ځمکې اسمان فرق دی
دواړه به څنګه په دې یو نقطه باندې راشي؟ ایگزیکټلی دا خبره ده چې دا ځکول غواړم چې لکه جی یو آی چې کوم دی که فرض کیا دی یو لاین اف ایکشن جوړ کی نو آیا دا ټول جماعتونه چې کوم صرف هغه نه صرف جی یو آی او عوامي نېشنل پارټي نه نورم جماعت اسلامي پکې موجوده ده دا غي پکې سټیکس انوالو دي د نه علاوه د هر جماعت سټینډ چې کوم دی سنا سهاده پرې د یو بل نه جدا دي او آیا دغه جماعتونه به چې کم دي د لایحه عمل جوړوي په هغې باندې به آیا دوی متفق وي او که نه اول خبره خدا ده او که متفق شي نو دوی به خبره چا سره کوي د چا په ترو به کوي څنګه چل به وي آیا د جرګې کولو کې یا په افغانستان کې د امن راوستو دپاره دوی چې هغه د کم سټیک هولډرز دي هغې مخکې نه په اعتماد کې اخیستي دي آیا دوی ته چا واک اختیار ورکړی دی چې دغه جرګه وکړي او په پاکستان کې د افغانستان د دواړه فریقین چې کوم دي د هغې د انوالومنټ نه بغیر تاسو دغه جرګه وکړئ او تاسو مطالبات اول خدا چې دا مطالبات چې دوی پیش کړي دي دا چا ته پیش کړي دي دا غټه نقطه ده دا ټول نه غټه نقطه ده جی لکه د دې وضاحت پکارو چې آیا تاسو مطالبات پیش کوئ آیا حکومت پاکستان ته پیش کوئ یونایټډ نیشن ته پیش کوئ سلامتی کونسل ته پیش کوئ د افغانستان حکومت ته پیش کوئ طالبانو ته پیش کوئ یا چا بل چا ته پیش کوئ د دې وضاحت پکارو دی اس وضاحت نشته یو زما په خیال داسې جرګه چې دومره سیاسي جماعتونه پکې دومره سیاسي ګوندونه او غیر سیاسي ګوندونه چې پکې یوځای د هغې څه نتایج پکار دي د هغې لپاره څه ټایم فریم پکار دی چې یاره مونږ دغه جرګه وکړه دې نه پس چې یو بله ناسته کوو په هغې کې به دغه سټیک هولډرز او دغه فریقین به پکې انوایټ کوو هغې چې خپل نمایندګان راوغږي هغې سره واک اختیار وي چې د هغې مطابق بیا مخکې مونږ پرمختګ وکړو بنګل صاحب د دې جرګې دومره زور شته چې زموږ مقتدره حلقې دي د هغوی سره خبرې وکړي دغه خبره لیا صاحب ما په شروع کې وکړه چې د دې یو څو پارټۍ به داسې وي چې هغوی به دغه ډېره سیریس اخیستې وي خو سوا د یو د غټو پارټو نه بلکې د دې کې چې کومې پارټۍ دي پکار دا و چې د دې سنټرل لیډرشپ خامخا په دې کې موجود و چې سنټرل لیډرشپ موجود نه وي آیا دا پارټۍ چې کم غړي دی را لګلیو آیا دی په د خپلو پارټو چې کم قیادت دی هغه په دې باندې کنوینس کی چې دا موږ کومه خبره کړې ده دا صحیح ده یا دغه اعلامیه چې کومه اعلامیه دی جاری کړې ده آیا دغه ټولې پارټیانو قیادت دې سره متفق دی زما جواب دا دی چې بالکل نه دی دې کې ټولې پارټۍ ایون دغه اعلامیه سره هم دغه قیادت هغه غړي به په هغه ځای کې به دستخط کړي وي خو دغه پارټۍ په دې اعلامیه چې کم بنیادی شرایط دي هغې سره ضروري نه ده چې دوی متفق شي بنګل صاحب اخیری سوال دی د پاکستان تحریک انصاف شمولیت نه کول په دې جرګې څومره سرانداز کیدی شي د پاکستان تحریک انصاف چونکې په اقتدار کې دی زما په خیال د هغې ټولو نه زیات شمولیت په دې کې ضروري و ځکه چې څه فیصلې کېږي هغه به حکومت کوي د حکومت نه بغیر داسې یو جرګه ترتیب کول او بیا په حکومت باندې پریشر راوړل زما په خیال د یو د غیر ملکي د مسلې ټیک ته د پښتون مسله ده دا د کې څه شک نشته خو مسله ده د ملک د بهر چې ملک د بهر یو مسله ده په هغې کې په خپل حکومت باندې یو پریشر راوستل او هغه هم د لوکل لیډرشپ په ذریعې سره زما په خیال دا به ممکنه نه وي ډېره زیاته مهرباني ممتاز بنګل صاحب تاسو خپله رایه راکړله بنګل صاحب ښه کلیرلی ویلې چې آیا دوی مطالبه د چا نه کوي دویمه خبره دا ده چې آیا دا دومره زور لري په خیبر پښتونخوا کې او په پاکستان کې پی ډي ایم نوم یو تحریک جوړ شوی او د هغې بنیادي مقصد په حکومت باندې دباو اچولو خو د پی ډي ایم د یو څو جلسو نه پس چې کوم دی په خپل منځ کې تقسیم شو آیا دې وخت کې چې دا کوم سیاسي جماعتونه دي د جرګې په شکل کې راغلي دي آیا د دوی دومره زور شته چې په دغه حلقو باندې چې کوم د ملک پالیسۍ جوړوي په هغې باندې اثرانداز شي دا د ټولو نه غټ سوال دی یو وړه شان دمه اخلو ویلکم بیک ټو د شو د پیښور که موږ وګورو د دې یو ګیر چاپیره تاریخي د پیښور ښار نه یو تاریخي دیوال دی دا دیوال او دې کې لګېدلي 14 ګیټونه دي دغه دیوال زیاتره حصه دکانونو کورونو او دې نیولې ده آیا دغه تاریخي چې د مغولو په وخت کې دا دیوال جوړ کړی شوی و لاهور ته که موږ وګورو د هغې دیوال مکمل تحفظ شوی دی نو آیا د پیښور د دې دیوال تحفظ د چا ذمهواري ده
د وخت په قبایلی سیمو کې چې کوم زاړه آثار دي پخوانی آیا د هغې ذمہواري د چا ده؟ موږ سره عبدالصمد خان صاحب ډایرکټر آرکیالوجي د وخت کې موږ سره په لاین دی، د هغوی سره به خبرې کوو. عبدالصمد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام لحاظ صاحب، ډیره مهرباني. عبدالصمد صاحب دا کوم وال سیټي چې ګڼلی کېږي لږ راته دا ووایي د دې دا ساتنه د چا ذمہواري ده؟ شارټ کټ جواب بدر کوم بالکل د آرکیالوجي ذمہواري ده چې کوم د وال سیټي د دیوار چې خبره کوي دا جدا شی ده، او چې د دیوار کې دننه چې کوم آرکیالوجیکل سایټ دی یا هریټیج سایټس دی هغه جدا خبره ده. جی د سونه پر د وال خبره ده، تاسو په خپل انټروډکشن کې ویلو 14 گیټونو او دا یو فصیل شهر ورته ویل شي، نو دیوار او چار چپیر هغه بد قسمته دی وجنه وخت سره دیوار ختم شوی، خلکو پلازې جوړې کړې دي اور هغه باندې موږ پراپر سرویم کړی و، خو صرف خار کې 400 میټر 300 میټر داسې یو پیچ پاتې را 300 او 500 یونټ کې چې هغه اوریجنل او هریټیج انشنت وال دا نور کوم تاسو ګوره دا ماډرن دیوالونه دي. او دین علاوه په خار کې دننه څه کوم هریټیج دا ای کې کورونه مرازي، دکانونه مرازي، حویلیز رازي، هغه 1800 بلډینګز دي. د آرکیالوجي ډپارټمنټ هغه پراپر ډاکومنټیشن کړي، نوټسز یې ورکړي دي، هغه انټیکویټیز ایکټ 2016 مطابق هغه سو ګورانه کې غوزي هغه یو قانوني جرم ده، اور هغه کې باقاعده زمونږ یو وینګ د آرکیالوجي کې وال سیټي وینګ ورته وایي، هغه کې پراپر پورا ټیم د انسپیکټرز دي، ټول ورځ په خار کې ویکندز باندې ګرځي، تاسو میډیا مدد سکا مونږ ته انفارمیشن ملایي. عبدالصمد صاحب د کوم ځایونو کې چې دا پلازې جوړې شوي دي، د کورونو راوتي دي، ورونه لګولې شوي دي، آیا د دې خلاف څه اکشن په راتلونکي وخت کې اخیستل کېدی شي؟ بالکل جی، د مونږ خبر فصیل شهر چې کوم دی بالکل جی بالکل دا سي فیوچر کې مونږه د خیبر پختونخوا وال سیټي اتھارټي یو پلان دا چې د آرکیالوجي ډپارټمنټ انډر یو ایز ا وینګ کار کوي جی. اب صرف د پیښور وال سیټي ذمہوار نه بلکې په خیبر پختونخوا کې څونه وال سیټیز دي، په کوهاټ کې دي، بنو کې دي، ډیر اسماعیل خان کې دي، دا به ټول څونه زړه خارونه دي هغه فصیل شهر دا بغیر ریسپانسیبل لکه څنګه تاسو لاهور کې یو ښه اگزامپل ده، لاهور وال سیټي اتھارټي هغه کار کوي په خو صرف لاهور پورې کنفاینډ دي. نو مونږ دلته کې دا کار چې دا پورا صوبه خیال ساتي وال سیټي د آرکیالوجي انډر یو وینګي. نو فیوچر کې بالکل دا سه پلان د مونږ ټول ډاکومنټیشن کړی چې د فصیل شهر شو دا کم ځای تاسو به حیران شئ پکار خدا راشي انکروچمنٹ کیږي نو دا د وال سیټي مطلب زه کمیږي جی. موږ چې کله سروې وکړم د انګريز دور چې کوم د دیوار او اوس خپل کې مې سروې وکړ نو موږ ته پته دا ولګی دا چې تقریبا 200 کناله د خار زیات شوی دا. هغه وجه دا چې په خار کې دننه کوم پراپرټي قیمت دیوار دننه هغه ګران ده او دیوار نه بهر شي د ارزان ده. نو خلکو داسې کار کړی چې د شپې دیوارونه مات کړي دي او د بهر علاقې د وال سیټي کې دننه کړي د نو سغه قیمت ته وجره دا یو خیر یو ځان ته ډسکشن ده. خدا ټول ډاکومنټیشن مونږ کړی چې کم ځکه ایلیګل پلازا جوړ شي، کورونه جوړ شي، گیټونه را خلکو راوستي دي، کم ځکه خلکو دیوارونه غرزولې دي. فلال هو زمون کنسنټریشن چې موجوده کم قانون دا غدا چې دننه وال کې چې کم کورونه دي هغه حفاظت وشي او د کم بقایا لک چې کم حصہ پاتې ردا بچ پاتې شي. نیکسٹ فیز کې تاسو ما څنګه ویل چې د وال سیټي خیبر پختونخوا چې هغه وشي اپروول وشي نو دینه پس به مونږ دې باندې اکشن خلصونه صدا نقشه مطابق زموږ څخه زړه برډج ټام نقشه دغه مطابق سونه انکروچمنٹ شیا بلری کیږي. عبدالصمد صاحب د دې دیوالونو چې کوم د سره گیټونو د خار په مختلفو ځایونو کې تاسو هم د دې خبره تصدیق وکړئ چې 14 گیټونو د پیښور خار خو پاره کې واته گیټونه د وخت کې جوړ کړی شوی دي. تاسو چې څنګه گیټ آرکیالوجیکل ډپارټمنټ جوړی نو هغه بالکل بل شانت وي. خدا موجوده چې کوم گیټونه جوړ کړی شوی دي دا خو سی ډبلیو جوړ کړی دي کوم چې پکلو کې څنګه محکمه جوړی هغه ټایپ دي. آیا د دې گیټونو د رینوویشن هم تاسو پلان شته؟ بالکل جی تاسو ته سم خیبر پختونخوا وال سیټي اتھارټي خبرو کړې د انډر گیټونو په کېټولو کې اول کار ده.
موږ څخه د انګريز زمانه ټول زاړه فوټوګرافز موجود دي چې کوواټي گیټ څنګه او یا رامداس گیټ څنګه او ټول تصویران موږ سره شته دي په ریکارډ باندې په ارکایوز باندې نو هغه مطابق به دا گیټونه ریهابیلیټیټ کیږي ریسټور کیږي بالکل تاسو خبره صحیح ده دا CNW یا لوکل ګورنمنت ډپارټمنٹ په روستو وخت کې دا جوړ کړی دي یو کوشش کړي خو هغه ایکسپرټ نه ونه ځکه هغه شانت نه جوړ شي نو دا به موږ ریورس کوو او خپل حالت کې به جوړو اب زمون صاحب تاسو ویلي چې د دې دنه چې کوم کورونه دي د خار دنه نه نو دا راغورځولې څوک نشي ذمہواری تاسو را د وخت کې بل ځایونو کې دا کورونه راغورځولې شوی هم دي څومره کورونو خلاف تاسو اکشن اغستې دي عدالتونو ته تللی یا خلک مونیولې دي FIR په کټ کړی دي بالکل جی تاسو تماول 2018 کې موږ سروې شروع کړ چې موږ تاول پته ولګي چې خار کې موږ څه کسونه آرکیولوژیکل سایټ یا هریټیج دي تاسو میډیا ذریعہ باندې زبل غواړم چې هریټیج سایټ موږ غته و چې کم از کم سل کال یا سل کالونو زیات چې هغه عمري نو داسې بلډینګونه په خار کې دننه وال سټي کې دننه 1800 بلډینګونه موږ ډاکومنټ کړو او هټول کورونو د موږ نوټس ورکړو چې تاسو دا کورونه غورځول نه شي د کې کتا تاسو ریپیر کوي یا کار کوي نو آرکیولوژي ډپارټمنټ تاسو فری اف کاست ټیکنیکل ایکسپرټیز هم درکې چینجز پکې یا مرمت پکې کول شي خو ورزول نه شي جی دا یو قانون زمون قانون دا منې کوي دا خبره تاسو دویم تاسو دا وکړئ چې سونه اکشن مې وسه کورونه بالکل دا ویکند باندې اکثر یو مافیا دا کورونه واخلي او ویکند باندې د شپې چې کله افیس سبا بندي یا کوډ بندي نو دا کاروایی کې کور شپې درنه ول راوغورځي او بعد کې اخر چې راوغورځي نو بیا اخیری دیوار بهر ولا غره ورځي خو بیا مونږ انسپیکټر دلته ګرځي تاسو میډیا ملګرو هیلپ څخه مونږ ته پته ولګي نو 300 کورونه داسې دي چې هغه باندې اوس مونږ FIR کړی دا او کورټ کې کیسز روان دي او دا ډېر بدقسمتي خبره ده خو اویرنس نشته خلکو کې تاسو داسې کوم پروګرامز کوي دې ذریعہ څخه خلکو کې اویرنس هم راځي او ورو د خبر خلک ایجوکیټډ هم دي په دې خبره هم پوهیږي او سکیورټي حالات هم ټیک شوي دي ګوري چې ټورست راځي انټرنیشنل خلک راځي پېښور وال سټي وزټ کوي نو د شي امپورټنس ورو راځي خلکو کې د سمات صاحب د پیښور نه علاوه هم آرکیولوژیکل سایټس دي خصوصا کزلار شما قبایلی علاقې وصل تاسو اختیارات غزولې شوي دي الته مخکې بیخي هیڅ خیر خیریتو دا راته دلته هم بل داسې تاریخي ځایونه دي سټوپاس دي آیا تاسو سره دومره فند دومره انتظامیه یا دومره اختیارات شته چې دغه ځایونه بچ کړي ګوره جی پیښور نه علاوه تاسو بالکل صحیح خبره پورا صوبه کې موږ څنګه کم سایټس دي آرکیولوژیکل سایټ ورته هغه شپږ زره سایټس دي نو دا ز کم مرج ډیسټریکټس راغلي هغه نه علاوه وایم جی چې مرج ډیسټریکټس وکړه شامل کړو دا تعداد 40,000 نه زیات جوړیږي ټیک ده نو شارټ کټ خبره دار چې دونه هیومن کیپاسټي او فاینانشل ریسورسز نه پاکستان سره شته او نه خبر پختونخوا څخه کشته چې په دونه بلډینګز باندې کنزرویشن باندې ولګي نو هغه شارټ کټ او ډېر ښه طریقه صرف دار چې خلکو کې اویرنس وشي چې شته شي خراب نه کی شته شي مات نه کی کم از کم دغه حفاظت وشي دا هم ډېر غټه غټي تاسو د مرج ډیسټریکټ خبرو په بالکل مونږ څخه یو پروجیکټ د EIP په نوم باندې کې مونږ کار شروع کړی په پهلا فیز کې په خیبر ډیسټریکټ کې روډ باندې د ریجن پورا یو غټه سټوپ ده علي مسجد د اول د علاقې راځي نو هغه باندې شپول سټوپا ورته پغه باندې مونږ کنزرویشن کار شروع کړی آرکیولوژیکل ایکسکیویشن به شروع کړی هغه کې ډیولپمنټل کار شروع ده فینسینګ لینډ پرچیزینګ دا پکې شروع ده اوسم شروع ده او دین علاوه په هر یو مرج ډیسټریکټ کې مونږ میوزیم پروګرام ده هغه دې پر مونږ ځایونه سره آئیډنټیفای کړی دي او سره مونږ ډیپټي کمشنر شکم دی غو ته ریکوست کړی چې مونږ ته یو داسې تیار ځای راکړي چې پهله پکې مونږ خپل افیس او میوزیم جوړ کړو چې الته کې زمونږ فوټ فال وی آرکیولوژي ډپارټمنټ افیسرز سټاف وی نو غي نه پس په آرکیولوژیکل سروې دا شونه کوي از ا پایلټ سروې مونږ الریډي دلته کې خیبر کې په جمرود کې چې آرکیولوژیکل سروې وکړو نو مونږ ته صرف په تحصیل جمرود کې 130 آرکیولوژیکل سایټس ملاو شو د مطلب دا چې دا مرج ډیسټریکټ څنګه چې اوس بارډر ریجنز دي دا نن 15000 کال اولم بارډر ریجنز په د الکساندر دی ګریټ سکندر اعظم هم راغله په دا ایکس فاټا ریجن باندې کا څوک ریلیجیس ټوریزم لپاره مذهبي ټوریزم سیلګری لپاره یا خپل مقدس ځایونه لپاره راغلي دي
هغه هم دغه علاقې کراس کړي دي یا دین علاوه انویډرز راغلي حملاور راغلي دي هغه هم دغه باجوړ او د مرج ایریا ډسټرکټس کراس کړي دي او بیا سیټل ایریا ته راغلي دي. نو موږ امید لرو چې د آرکیولوژیکل سایټسونه چې په سیټلډ ایریا کې دي نو داسې نیولی مرج ډسټرکټس کې هغه په ډبل دي. نو ځکه زما تاسو ته از آرکیولوژیست ویلو چې دا تعداد به 20,000 نه سیوازي. ډېره زیاته مهرباني عبدالصمد صاحب ډایرکټر آرکیولوژي خپل وغه ویلي چې د وخت تقریبا 100,000 نه هم سیوا سایټس دي په خیبر پختونخوا کې چې د هغې تحفظ کول د وخت زموږ ذمہواري ده خو فند بنیادی مسله ده. دا تاریخي سایټ صرف دیوالونه یا کندرات نه دي بلکې دا د تیرو زمانو تاریخ دی چې کوم زموږ د دې نسل نه به راتلونکي نسل ته منتقل کیږي. که د دې تحفظ وشو نو زموږ راتلونکی نسل به د خپل ماضي نه خبر شي چې په دې علاقه کې په دې سیمه کې زموږ تاریخ څه و. وړه شان دمه اخلو. ویلکم بیک ټو د شو. نن سوات ته تلونکې یو ګاډی د مدین سره نږدې د قندیل په مقام باندې ودرولې شوی و. د هغې نه چې څومره هلته سیلګر وو د هغوی نه پیسې واخیستلی شوې د هغوی نه موبایل یې واخیستلی شوې ایون چې کومو زنانه وو څه لږ ډېر کالي وو او ګوتمې یې وې هغه یې ترې ویستلې. دا ړومبۍ واقعه نه ده. د دې نه مخکې چې کوم دی یو څو ورځې وړاندې د ملکنډ په مقام باندې هم دغه رنګه یو پیښه شوې وه او د هغې نه څو ورځې وړاندې د سوات کې هم د اختر په وخت باندې داسې سیلګر لوټ کړی شوي. سوات ته که موږ وګورو موږ دیر ته وګورو یا چترال ته وګورو په دې ځایونو کې د سیلګرۍ په هکله د امن و امان فضا بېشکه دغه د ترهګرۍ لړۍ وه خو د دې نه مخکې داسې قسمه واقعات نه دي راغلي. موږ به کوشش کوو چې سوات کې د سوات سینیر صحافي هم دی د مشرق نماینده هم دی نیاز احمد خان هغوی سره خبرې اترې وکړو چې په دې وخت کې څه چل شوي. خو وزیر اعلی محمود خان صاحب باقاعده په دې اکشن اخیستی او وزیر اعلی محمود خان صاحب د دیر او د ملاکنډ د دواړو ضلعو چې کوم ډسټرکټ پولیس افیسرز وو دواړه ټرانسفر کړي او د هغوی په ځای نور افسران کړي او دا ویلي چې سیلګرو ته به تحفظ یقیني کولی شي خو د بده مرغه دغه څیز یقیني نه کړی شي. نن په سوات کې داسې قسمه پیښه راغلې ده. د دې نه وړاندې هم د سوات په مختلفو ځایونو کې د سیلګرو د لوټ کولو واړه خبرونه خو داسې منظم چې یاره په منظمه توګه سیلګر لوټ کړی شوي د کوم چې د محکمه سیاحت اعداد و شمار دي نو خیبر پختونخوا ته په تیر غټ اختر کې صرف په لومبۍ 4 ورځو کې ویل کېږي دا چې صرف سوات ته د 10 لکو نه زیات سیلګر تللي. دغه رنګه تقریبا د 1 لاک نه زیات سیلګر کمراټ علاقې ته تللي او ورسره څه تقریبا د 500,000 نه سیوا دا چترال ته تللي. دا رنګه د دې سیلګرۍ چې دغه علاقې د ګټې بنیادي ذریعه ده د هلته د سیلګرو لوټ کېدل څه معنی لري. موږ به کوشش کوو چې د نیاز سره خبرې وکړو چې هغه موږ سره باقاعده په دې باندې رای هم راکړي چې حکومت څه ګام او په دې هکله څه ګامونه پورته کړي دي. ویل کېږي دا چې د سیلګرو دغه ګاډی چې نن په قندیل کې لوټ شوی دی د هغې نه لا مخکې هم پیښې شوي. نیاز احمد خان موږ سره په لاین دی. نیاز السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لحاظ نیاز دا راته ووایه دا کوم واقعه چې مخې ته راغله د وزیر اعلی صاحب دعوه وه چې سیلګرو له به تحفظ کړی کېږي ورکولی کېږي نن بیا دا قسمه پیښې مخې ته راغله. په سوات کې خو دا خلکو ګیله وه چې یاره کمره ګرانه وه خوراک ګران و دا قسمه ګیلې وې خو دا قسمه ګیله خو چېرته نه ده راغلې چې یاره هلته سیلګر لوټ کړی کېږي. لحاظ تاسو خبره وکړه خو د بدقسمتۍ نه یوه نه 2 واقعې راغلي دي. بیا ماښام ټیم کې یو بل ګاډی هم بریکوټ کې چې هغه لینډکروزر او د اسلام آباد سره دغه سیلانیانو تعلق او هم 3 کسانو او هغوی لوټ کړي د هغوی نه هم چې د موبایل او نقدي او دا اخیستي دي. پولیسو پای کې مقدمه درج کړې ده. اولنۍ پیښه چې ده نو دا قندیل کې چې کومه پیښه راغلې ده او د مدین تاڼه ده دغه سیلانیانو سره په خپله زه مې لاړ شوم او موږ لاړو او هغوی چې دی انټرویو کړل. هغوی دا وویله چې 3 کسه په موټرسایکل راځي هغوی چې دی نو د پوځي ټوپۍ په سر کړې ده او ډرایور یې وایي چې یاره ما ته وایي چې یاره زه دا ګاډی ګورم دا چیک کوم. نو هغوی زما خیال دا دی چې دوی د کرونا وایرس چیکینګ کوي یا هسې عام چیکینګ کوي
نو بیا چې دنه هغه ګاډي ته وختل بکسه او باقاعده تماچي وسره وي او د زنانو او د نارینو نه موبایل او نقدي او دا واغستل دغه خبره خپل ځای خو دلته کې یو خبره ده چې د خیبر پختونخوا حکومت چې دنه شیدانانو د لپاره ټوریزم پولیس جدا یو شوبم جوړ کړی خو په نظر نه راځي موږ کتله په تاسو واقعیات ډیر کم کی یو دا یعنی موږ ویل شو چې رسوات خلک چې ده هغه د سیلانیانو قدر کوي او هغه د په عزت نظر ګوري هغه ته د میلمنو په نظر ګوري د تسلسل سره یو ملکن کې واقعیا را بیا نن دوه واقعیات را لل نو دا چې ښکاري چې یو منظم سازش ته او هغه سازش ته خوري لاندې د سواد سیاحت چې د سیلګری د هغه ناکام کول غواړي او دا په دنیا کې یا په زیاتره د پاکستان ټوریست راځي د وخت د پنجاب ته زیات راځي د کراچۍ ډېر زیات راځي او څنګه تاسو عدد شمار کې ویل په لکونو راځي او دغه لس لکه خلک چې نو بلفرض کې 10,000 روپۍ پاتې کی او کس یا 15,000 پاتې کی نو رګونو روپۍ ته جوړیږي نو بعضي قوتونه دا چې ښکاري چې را بعضي نور سیمو د خلک وایي چې هغه نه غواړي چې سواد هغه شان ترقی وکړي او سیلانیان په هغه ډول لاړ شي روډونه ټیک شي امن او امان برابر دی نیاز احمد خان د حکومت چې داوا وا تاسو ته پته را 2-3 ورځې مخکې د ملکن او د دیر ډیسټریکټ پولیس افیسرز بدل کړل شو په سواد کې نن دا واقع بیا 2 واقع تاسو وای چرالې د سواد ډي پی او هم بدل کی پالیسی چرته را دا خو د مسلې حل نشه کنه دا تاسو خبره بالکل صحیح ده د وسه پورې یعنی د دې ټایم پورې چې دغه واقعیت سلور غنټې تیرې کړې د پولیس لخوا باقاعده سټیټمنټ نه راغلی ټیک ده ډي پی او ډیسټریکټ پولیس افیسر هغه سره بار رابطه کوم چې تاسو سټیټمنټ ده د ډي آی جی سره رابطه موکا تاسو سټیټمنټ ده ایون د ډي سی دا کوم چې دغه علاقې کوم دغه ده ډي اس پی ده هغه سره بار رابطه وکړه هغه یې د معلومات نه درکو موږ تانه ته لاړو الته اس ایچ او چې ما سره اختیار نشته چې د میډیا سره خبرې وکړم ما باندې پابندي ده نو تر اوسه پورې خلک تذبذب کړي بعضي خبرې نشرالي چې کسان نیوي شوی دي او هغه ارست شوی دي او خو په سوشل میډیا باندې او د باندې چریږي خو تر اوسه پورې دا کنفرمیشن نشته اوس لکه سات مخکې ما د ډي پی او دغه د پی ار او سره خبرې وکړې هغه ته ما وی چې د پولیس سټیټمنټ را نه غوي هغه یې زرا به تکو ما تر اوسه پورې سټیټمنټ نشته دا خبره هدا پورې خبره صحیح ده چې خلک هغه لکه خپه ده پولیسو د بلغاړه باندې چې دا واضح سټیټمنټ ولې نه راځي چې دا خلک سوق او رقم زې لغالو سکر روي تر اوسه پورې شوی دا صرف دومره ویلي چې مقدمه درته شوی دا سیلانیان چې دی هغه دواړه اړخته پولیس ځان سره بوتلې یو ته تانه کې سہولیات ورکړي بلکې بل څه کې ورکړي په تر اوسه پورې د سټیټ لخوا یعنی د خیبر پختونخوا حکومت لخوا واضح سټیټمنټ نه راغلی چې څه بکیږي خو تاسو خبره ده هدا پورې صحیح ده چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په علاقه کې تاسو مالفه یادوله قندیل په خامخ وته مټه دا په یو څو لږه فاصله کې او بیا چې دنه داغي تقریبا خپل د مرزي یا د خپل خوخي افسران ټول سواد تر واستلي دي قابل تکړه بیا هم دا چې واقع کېږي نو دا بیا سوالیه نشان ده یا داغي باندې چې دنه دا خلک تنقید کوي او عام خلک دې ته دا ګوري چې دا سواتیان نه دي ځکه د سوات خلکو معیشت چې هغه د ټوریزم سره یا د سیاحت سره تړلې ده او هغه چې خپل رزق ته بد نشو کتلای کم مېلمانه چې راځي هغه سره خبرې وکړي چې سوات خلکو ډېر مينو وکړه نیاز دغلطه د هوټل اسوسییشن دی او د نورو ضلعو په نسبت سوات هوټل اسوسییشن ډیر مضبوط دی لږ دغه هوټل اسوسییشن یا داسې مقامی جرګې دي د خلکو ستاسو سره به یقینا دغه خلکو رابطې هم شوي سټریټجي به څه ډول کېږي ځکه چې دا عمل لګي روزانه یو او 2 ګاډي لوټ کړی کېږي نو بیا د چا څه لیوني دي چې هغوی ځي سوات ته چکر ووهي بالکل د هوټل اسوسییشن مشر زاید خان چې دنو پیدا غي سټیټمنټ جاری کړی چې کوم ملزمان نیول شوی دي هغه د بډاګه کړی شي قوم ته دی خو دلای شي جرګې ته دی حواله کړی شي دا څنګه نور انته کې موږ پاوشه خلکو سره خبرې وکړي ایم دا غواړي چې کم کسانو چې دا کار کړی دی هغه ته سزاګانې ورکړي شي او د دې نیولو عمل چې دی هغه واضح کړی شي حکومت دا غوښتنه کوي پر زور کوي او کې دې شي چې دا خلک سبب احتجاج هم راوځي لکه چې د دې ټوریزم سیاحت سره دا غي ډیر زیات لکه دا چې وخت تاسو په خپل هغه وخت کې کالام ته تللی چې حالات خراب وو د هوټل والا خلکو ته مفت کمرې افر کړې
کوي راشي دغه ټوریزم تباو نو خلک چې هغه تعاون کوي ډیر زیات خو حکومت نه دا ګل لري چې راکه داسې واقعیات راځي په لپاره چې د خلکو هغه معیشت په تباشي د دې چې کوم هوټل باندې په کروڑونو اربونو روپۍ انویسټ کړي هغه تباشي هغه خراب شي نو د دې خلک شنده حکومت دا وختنه کوي او دې وخت کې چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا په خپل د ټوریزم وزارت دغه سره دی بل چا اعلان دی ورکړي او زموږ د سواد ډیپټي کمشنر چې جنید خان هغه د ټوریزم سیکریټری هم دی وسره تاسو پته او دې طرف ته کوشش کوي ځکه دې خو را لګل چې رسوات پرمختګ شي نوې علاقې معرفي شي او نوې ځینې د خلک راشي نو تاسو خبره دې هدا پر ډیر زیات صحیح ده چې د خلکو ډیماند یا د کم سیلانیان دي د ډیماند دی چې د خلک ته مخامخ کړي شي خو دې کې موږ دا نشو ویلای چې را پولیس دې کې ناکامه دي حکومت ناکامه ده د موږ ډایرکټ قدم نشو لګولای ما تاسو ویل کړه چې راکړه رسوات هاستریټ موږ دا شو بیا خبره وکړي کله یو قوت راځي روډ باندې په ګرمۍ کې چې د یو نوم په شکل کې کله بل په شکل کې کله بل شکل کې رسوات سیاحت چې نه خرابولو کوشش کیږي په ماضي کې هم داسې شوی دا د تاسو شوی دا چې چیرلپ چې هغه لګیدل او په اتاتیا کې او بیا چې لس کاله بعد هغه کولاویږي مرکزی حکومت لخوا تاسو دې باندې ډېر خفو وای تاسو په خپل سواد ته ډېر راغلی او سواد خلکو سره ډېر زیات تعلق ته خپل غوښنه دي نو د سواد سیاحت چې د ټول ملک د معیشت مضبوط کړي بالکل دا خرابو ډیر زیاته مهرباني نیاز احمد خان تاسو برای راکړل او دا غزي د بیسیک انفارمیشن تاسو شیر کړی چې د پولیس موقف سره حکومت سره خدای چې دی وخت کې کله سیلګرو دا واقعیت راځي نو سواد به یواري بیا بدنام شي او صرف په سلور ورځو کې چې دلته لس لکه راغلیو دا به ډیر کم شي د نخ منځ پروګرام وخت سره ورسید اجازه راکړئ الله پامان